نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانانو اوریدونکو، نننۍ موضوع زموږ په دې عنوان باندې ده چې اکثر خلک د مانځه په اصطلاحګانو باندې او د مانځه په ټاپکونو باندې نه پوهیږي او یو ټاپک ته بل وایي او بل ته بل، لیکن هغه اصطلاحګانې چې هغه موږ او تاسو نن په مغالطه کې پراته یو، موږ او تاسو په هغې نه پوهیږو، نو هغه زه نن ستاسو مخې ته ایږدم چې هر انسان، هر ماشوم، هر زنانه او هر نارینه په دې باندې پوه شي او د دې اصلاح وکړي او دغه اصطلاحګانې هغه زده کړي، نو دا به د هغه د دنیا او د آخرت د دواړو دپاره د کامیابۍ ذریعه وي. اوس هغه ضروري او لازمي خبرې د مانځه دپاره هغه دا دي چې نماز، مونځ ویلی شي، الله تعالی ته عاجزي کول، د هغه عبادت کول او هغه راضي کول. اقامت هغه تکبیر ته ویلی شي، نمبر 2 چې کوم د جماعت د ودرېدو نه مخکې انسان ووایي. نمبر 3 تکبیر هغې ته ویلی شي چې د الله تعالی لویي بیانول. او بله دا خبره تکبیر تحریمه، تکبیر تحریمه هغه تکبیر ته ویلی شي چې د نیت د تړلو نه مخکې د مانځه دپاره وتړلی شي او دنیا پرېښودلی شي او الله پاک راضي کړی شي او خاص الله ته توجه وکړی شي. قیام، قیام د قرائت په وخت کې ودرېدو ته ویلی کېږي، هسې ودرېدو ته نو، چې کوم د قرائت په وخت کې د مانځه کې انسان ودرېږي دغې ته قیام ویلی شي. بل ته ویلی شي ثنا، نو ثنا هغې ته ویلی شي ثنا سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک، دې ته ثنا وایي. بل ته تعوذ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او تسمیه بسم الله الرحمن الرحیم دې ته ویلی شي. فاتحه الحمد لله رب العالمین د والضالین امین پورې دې ته فاتحه ویلی شي. رکوع الله پاک ته ملا ټیټول بغیر د الله پاک نه دا بل چاته جایز نه دي. بیا د دین وروستو قومه راځي، نو د رکوع نه پاسېدل او د لږ ساعت دپاره ودرېدلو ته دې ته قومه ویلی شي. سجده پوزه او تندی د الله دپاره په ځمکه باندې ایښودل صرف د الله دپاره دې ته سجده ویلی شي. د سجدې نه چې کله انسان ناپاسي د دوو سجدو په منځ کې چې کومه لږ ساعت دپاره ناست دی، نو هغې ته قاعده ویلی شي، هغې ته جلسه ویلی شي. او بیا قاعده دا د تشهد باندې کېناستل دې ته قاعده ویلی شي. او درود شریف ویل، د الله پاک په پیغمبر باندې درود لیږل دې ته درود شریف ویلی شي. یو درود ابراهیمي دی، نو درود ابراهیمي چې کوم په ابراهیم علیه السلام باندې درود لیږل دی. بل د دعا ویلی کېږي اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد. بل ته ویلی شي دعای قنوت، دعای قنوت هغې ته ویلی شي چې کوم په مانځه کې ویلی کېږي اللهم انا نستعینک ونستغفرک، دې ته دعای قنوت ویلی شي. لیکن نور اصطلاحګانې چې کوم د مقتدی، متابعت او مسبوق، قرائت جهري او قرائت سري هغه ویلی شي، نو هغه ستاسو مخې ته اوس اقدم اوس ویلی کېږي. مقتدي هغه چاته ویلی کېږي چې د امام نه وروستو چې کوم سړی مونځ کوي هغه ته مقتدي ویلی کېږي، خوا که هغه د هر ځای د هر علاقې سره تعلق ساتي نو دغې ته مقتدي ویلی کېږي. لیکن ضروري خبره دا ده چې د کوم امام سره کومه محلۍ هغې ته ضرورتاً او خاص کر هغې ته مقتدي ویلی کېږي. اوس متابعت د امام چې دی دا واجب دی، د امام سره اشاره کول، امام په ارکانو سکناتو حرکاتو سکناتو باندې آمین لبیک ویل، دغې ته متابعت ویلی شي. مسبوق هغه کس ته ویلی شي چې هغه د امام سره شاته ودرېږي، په یو رکعت کې امام سره شامل شي، یا به دوو یا د دریو نه زیات، یعنې په ډېرو رکعتونو کې د امام سره شامل شي او شاته ولاړي او باقي مونځ د هغه نه پاتې شي، لږ ورسره کړی نور پاتې، دغې ته مسبوق ویلی شي. قرائت جهري هغې ته ویلی کېږي چې انسان ولاړي او قرائت ویلی کېږي، او په قرائت کې کم ولاړې ته چې دی نو دغې ته قرائت جهري ویلی کېږي چې قرائت په هغې کې په زوره باندې ویلی شي. قرائت سري هغې ته ویلی کېږي چې انسان په امام پسې ولاړي او هغه په پټه باندې دغه قرائت وایي او دی پسې هم شاته ولاړي او دی یا چپ ولاړي یا قرائت وایي. په دې کې اختلاف ته بهرحال اختلاف ته ضرورت نشته دلته. بل ته ویلی کېږي قصر، قصر هغې ته ویلی کېږي چې انسان 4 رکعاته مونځي، نو هغه په سفر کې 2 رکعاته شي، لیکن
د سحر او د مازیګر د ماښام مونځ چې دی په دې کې قصر نشته، دا به پوره او کامل کوي. الله پاک دې په موږ او تاسو له بدی باندې رسی عمل کول توفیق راکړي او د غلط فواید دی الله پاک زموږ په ژوندۍ کې راولي چې بیا چرته موږ په دې کې په مغالطه کې رانه شو او دغه شان د دین د زده کولو لپاره الله پاک د نور مهنت او کوشش او سټرګل موږ او تاسو لراکي. دا ویډیو تاسو وګورئ، دا مخه د شیر کې نور مسلمانان به ووري او نور مسلمانان به هم په دې باندې پوه شي. نو تاسو په خپل موري په خپل زنانو ته ووروي او خپل بچو ته ووروي چې په دې کې موږ او تاسو غلطي ګو، نو هغه خو په طریقه ولا سره غلطي کی. نو داسې هر انسان له پکار دی چې دا په خپل موري او نور ته مرسي او مخه ته شیروم کی او دا چینل چې دا سبسکرایب کی. ډېر مهرباني، الله پاک دې تاسو خوشاله او آباد ساتي.